اسم او د رحمان او رحیم تمام خبره تاسو ویلي په دې د مرنګ وخت بنالو چې اسم د اسم نه ده او کله سم نه ده. الرحمن او رحیم دا دواړه د مبالغې صيغې دي. صفت مشبہ ده او مبالغه هم پکې ده. رحمان کې څو ټکي دي؟ ها پنځه څلور ولې دي؟ رحمان ری میم الف نون او رحیم کې څلور. او د عربی قانون ده کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی. الفاظ چې ډېر نو معنا هم ګورې ډېر دا صرف عربی کمال له د عربی کمال له فصل فی صاد میم سمانا پریکول لن فصام لها الفصم القطع دې فکر بل ټکی کېده فکر چې بل ټکی کې سمشي قسم قسم معنی یو شی مونږ لري بل او په دې صاد یو بل ټکی کېده قدم یو شی جوړول نه راځي. دا د عربی کمال له چې د یو ټکی په زیاتېدو باقاعده معنا کې قوت او زیادت پیدا شي. دغه وجه قانون دی چې کثرت المبانی تدل بابو دا کنه بابو دا بابو دا د مخکنی به سره یو بل ټکی کېده یا بوټه ټوټه وي بیا کابو کولم نشي. بیاک نقطه بابو قیابو شود پیو ټکی دا بابو نه لگامش بده تاکہ قابو شود بیا لگام نه بغیر قابو کی. حالانکہ بابو خو شریف سړی دی د ډاخانه بابو د سټیشن بابو د بینک بابو شریف سړی وی خاله لیکن یو ټکی ورته سیوا کنه بیا به پپړی باندې قابو کوي په دېزو د بی د وجنه پک قوت د یی د وجنه قوت پیدا شو. بیاک نقطه بابو قیابو شود لگامش بده تاکہ قابو شود. نو رحمان کی پندر ٹکی دے کہ مبالغہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے مبالغہ زیادہ ہے اور مبالغہ پر دو قسم ہے. جو مبالغہ فی الکمی اور جو مبالغہ فی الکیف. مبالغہ فی الکم چھ مقدار ڈیری مبالغہ فی الکم دیتا ہوئی چھ مقدار ڈیری مبالغہ فی الکیف دیتا ہوئی چھ خوند ڈیری. افغانے طالب ہوئی ماں تبا ڈک چانک راکے او بگر میں کو قدری پانی پکیواچو چرنگی زیاد شی بس چینی مینی پتن درولا. افغانانو چای ډېرې آسانې وي. موږ په مدینه کې ما ته به افغانانو وي چای نه مې خوري ستاسو په چایو دې به تندر راشي. ثابت چانک پوښ کوي موږ خو پکې بنیادو دي خاله اوبه ګرمې کو بیا پکې چینی واچو بیا هغه ویشېږي بیا پکې پاڼه واچو بیا پکې پی واچو څلور څیزونه دي. چای نه مې خوري او واقع ده مالکه نوشي ولې نه وایي چای نه مې نوشي. موږ ثابته دومره غټ چانک هغه یو تن لګیا دی سکي راغی کم تبوری کم دلته کې افغانې طالب وای مطبخ کې چې دا لو خیاطه ډکه خیر دې کاغه شوروا دومره نرمي چې دا نه پکې ستوري ښکاري خو چې ماته دا لو خډک زموږ په خوره مردانه طالب وای چای دی وی یو پیاله دی وی سمې ملبن دی وی مورق دی وی چې سم دماغ وټنګي هغه وای کیف پد کوي پیاله دی خو سمې ټنګېدلی چای دی وی. نو افغانې مقدار یار دې چې کم دی ډیری او زموږ وطن مې راو پیاله دي خو سم پیاله دي زموږ د وطن طالبان وي پخ کړي دي خه مصالحدار کوي سمسای ولې نیوي او نه سو پورې چې دا غټ تباغ تیرا تری ډکړه کپکه گئی ما خارج کې خبر هم دا سي دی یعنی وعلى كل حال تاسو دلته کم مبالغه خو خدای مبالغه فی الکم ک فی الکیف کا افغانی او ته خو مبالغه فی الکم خو خم یا بدا الرحمن معنا دا کې الرحمن چې رب العالمین جل جلاله رزق ورکون کړي د رحمان معنا رازق فی الدنیا الله تعالی لګیا دې رزق ورکړي په دنیا کې. نو د رزق تعلق د کافر سره ده مسلمان تم الله رزق ورکړي کافر تم ورکړي. اے کریمه کہ از خزانے غیب قبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کجا کنی محروم تو کہ با دشمنا نظرداری. اور سپیو خنزیر ہم لگیا دے رزق خوری سپیو خنزیر اغم لگیا دے. نو دا رحمان مانا یا رازقا فی الدنیا اے اگا پروردگارا چھتا پا دنیا کے رزق ورکے. نو دا رزق تعلق دا مرزوقین سر دے. مرزوقین مسلمانانم دی کافرم مرزوق تے سپے خنزیر پشو چنجے دا تمام مرزوقین دی. اور دا رحیم مانا بخون کے دا بخنے تعلق صرف دا مومنان سر دے. مومنان با بخلشی نور بطول پا جہنم کی. دا بیا دا رحیم مانا بخون کے. نو دا بخون کی تعلق دا مغفورین سر دے و مغفورین و مغدی چاہی پا عقیدہ دا توحید بانی مردی بس. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. لبیا با دا رحمان مانا منگا کہو چیا رحمان الدنیا اور دا رحیم
رحیم بمانا کو یا رحیم الاخرہ مبالغہ پس کے رہا پکم کی دا رحمان اگا تعلق دا مرزوقین سره دا مرزوقین اکثر عددا او دا رحیم تعلق اگا دا آخرت سره دا چه اگا مغفورین دی او شکم پا جنت کے داخل لی او که طالب ہوئی چه دا رحمان نا مبالغہ فی الکیفنم دا پیخور طالب مو دا مردان دا کیفیات و عاشقم دا دا رحمان مانا کہ چه بخون کے دے الرحمانی چه بخون کے دے الرحیمی چه دیر مہربان دے خوان دا بخنی دیر دے او که دا رزق دیر دے دا بخنی کے خوبا بیا پا جنت کے طرح بدل آباد پوری دا دنیا رزق خوبا دا غشپیتو پنزوس کالوی دا بیا تعلق چکم دا رحمان راغل دے او دا غی چکم اگا کیفیت تے بخن دا اوچتا دا بیا با دا رحمان مانا کے چا اگا دیر بخون کے رو الرحیم چا دیر مہربان تاسو گوری بعد ترجمے دو اردو بعد ترجمے اول شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا بخشنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے دا مانم کہی اور بعد وہی الرحمن جو بڑا مہربان ہے الرحیم زیادہ بخشنے والا ولی سو کیف تگوری سو کم تگوری نو دی وجنا کا ترجمے دی کے مختلف ہوئی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفنا ثابت تھی اللہ لرا چه پالون کے مخلوقات دے تاسو دا پا کتابونو کی دا سبقونا پیتے کردی چه الافلام جنسی دے کہ استغراقی دے قاہد خارجی دے جنس حمد دا جنس حامدنا پا جنس زمان و جنس مکان کی دا ثابت تے اللہ لرا حمدنا طول دا اللہ دی او کتا دا اعتراض کے چه خلق خدا خلقم تعریف کی زید دیر خشتا دے زید دیر خلے دے دا جماعت دیر مزیدار دے نو پا حقیقت کی دے تمام سیزونو تعریف اللہ تراجے دے زید والی خشتا دے اللہ پیدا کردر پیدا کو ان کے خشتا دے دا جماعت والی خشتا دے دا جوڑا ان کے دیر ماہر ہو دا مصنوع تعریف دا سانیل تعریفی دا پا دنیا کی چتا دا ہر سا تعریف کے خلاق العلیم دا شیخ خشتا پیدا کردے دے جو دا تعریف نسبت اللہ تکی دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دا دی آیت تپاس برا پا حاشیہ کی لکی چه حمدرا باتو نسبتیست درست حمدرا باتو نسبتیست درست دا حمد نسبت خدا تا مناسب دے او بردرے ہر کی رفت بردرے تست یو فقیر چه دا چا پا دروازہ والار دے دا خدا پا دروازہ والار فقیر محروم عملی گا آچی وی خیر راڑے خدا مبخن سور کا دکتا تا اللہ در کردی دی دتا غطا ورکا الجزاء من جنس العمل الجزاء اللہ در کردی نو بلتے باقیدہ ورکا نو فقیر که د زید پکور ولار دی دا په حقیقت کې د خدای نه واړي که زید کرنه وي او خدای نه ورکړل کم نه به ورکولو نو تمام تعریفونه ثابت دي الله لرا یا هر فرد افراد د حمد کې استغراقی والی یا حمد نه مراد هغه حمد چې الله تعالی په خپل د خپل ځان کوي ځکه رسول الله تمام اشباع عبادت کو نبی به وی چې ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک نو آغا حمد چه خدای تدخ خپل ځان کے منگا پاگا حمد تا حمد کو منگا چیو چنگا با حمد کو ہم کیا ہیں جو ہم سے ہوگا جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا خدا ساغا حمد تا پخپل باندې کړل تمام تعریفونو د حمد لغوی معنی ستودن ستاینا او اصطلاحی معنی هم درته معلومه ده او د شکر او د حمد فرق هم درته معلوم دی باندې خبرې و بیا نه کو لله الله تعالی لرا حمد الله تعالی لرا چې کوم نه ثابت دی ایو قرات کرا دی الحمدللہ دام یو قرات تے اسنے ہوتا ہے کہ قاری ہوئے تو پھر اس پر آوازو کسی غلط تے ہوئے نہیں یو قرات تے دالتا دلام اگا حرکت اتباعاً او رب العالمین چی پالون کے مخلوقات دے رب دا صیغہ صفت مشبہ دا یا رب مصدر دے ربا یا رب ربا لکا مدda یا مد مدن نو حمل دا رب پا اللہ بانے ہر صفت پا موصوبہ نے محمولی دیدن العالم سمانا دا دید عالم دے اگر کی موصوف و صفت دا مبتدا جوڑی گی لیکن حقیقت کی صفت محمولی پا موصوبہ نے نیا خورب پا مانا دا راببن دے صیغت صفت مشبہ دا پا مانا دا راببن اللہ تعالیٰ پالون کے دے یا حمل
मुबालगतन दे अल्लाह ताला दुमर लुई तरबियत के शाइन तरबियत तलक ज़ैदुन अदलुन ज़ैदुन सिद्कुन ज़ैद दुमर रिश्तुने जे बिल्कुल सुचे रिश्तिया दी हमद नुदल की रब दा सिफत वाक़िद अल्लाह दा पारा अल आलमीन चागा रब दा कुल आलम दे आलमीन जमराना हालांकि आलम वासी अल्लाह तवई दा अल्लाह न मा सिवा चे दा सुमरा कायनात थी ज़िम्मे के आसमानों न ददी पमियत के चहर सदी इता आलम वो आलम माना मासी अल्लाह आलम व तद वही दा मासी अल्लाह दा अल्लाह ताला पर वजूद और वहदानियत माने न खड़ा दा तमाम कायनात दा अल्लाह ताला पर वजूद माने न खड़ा फफी कुल्ल शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु हर गया है कि अज़मीर वहदहु ला शरीक लह गोयत जमे ज़कराड़ा के आलमी लाहूत बेल्ले नासूत बेल्ले आलम द इंस बेल्ले आलम द जिन बेल्ले आलम द मलाइको बेल्ले नो अब्दला आवालिम दिनो जमे ज़कराड़ा लकल मुलावेल किताबुल बुयूए ये तिरात तके दो जे किताबुल बेय वलु ने का मसदर फुटुल तशामिली लरका द बुयू अनवाडीर दी बेया सहीदा और बेया बातिला दा बेया फासिदा दा बेया मकरूह दा नदी वजने अग जमराड़ा दबे बला अक़साम दी मालिक अर्रहमान अर्रहीम चडीर बखुन के मेहरबान दे दी माने दा दाल चे बिस्मिल्लाह जुज में अल फातिहा ना दा दान तबेरा मसला दा चे बिस्मिल्लाह दा सूरत फातिहा ना जुज दे ओ कने दे इमाम शाफी से वही सूरह फातिहा ना बिस्मिल्लाह जुज दे ई वजह शाफी इमाम पर से मुझे तमुज करे दे शाफी इमामान की मुंजुना कई जहरी अजी दुबई और पयमन की मिस्र की बला शवाफी इमामान नी नाई मुद्दीर शुरू की रसार मुद चिकई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह हमका पाकिस्तान जीदा मुजुशु बिस्मिल्लाह पदोरो हुए अलकदा शाफी मसलक ते दागा पनल बाने बिस्मिल्लाह दा जुलते द सूरत फातिहा और दनूर सूरतुन और जमगा द हनाबिलो पनल बाने सूरह फातिहा ने बिस्मिल्लाह जुज न दे ज़कार रहमान अर्रहीम दल तकरार न शुरू अर्रहमान अर्रहीम तकरार न शुरू दल की आवाज को अर्रहमान दौड़ो लगा तुम क्यों नहीं मुझे पसवर के दा मुझे अर्रहमान अर्रहीम ने देखो आ तो या शेख मर रहे हैं यानी दोनों बोया मैं बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के लिए उधर रहा ऐसा देन सादारा ता तदा मसलन देर बास मोर कोई मुको दे एमा को टूल उमर मुंदु ना कड़ी दी मैं बे दोबारा रहो कर दो वाला कुल हाल यानी सूदी के ओ यार अर्रहमान अर्रहीम अपने खुद ये मरतेन उधर रहा लकार रहमान अर्रहीम क्या हो इख्तिलाफी मसला है कि बिस्मिल्लाह जुज देव कने रे मालिक यौमिद्दीन बादशाह दर दे क़यामत मालिक और मलिक द्वार क़िरातुन दे द्वार क़िरात मुतवातिर दी क्यों कारी बमुल के मलिक यौमिद्दीन परवानिश तमुदु लेकिन द कौम पमख के बदाने वाले या को कौम मख के न मुलायान का करे दरबाने बा फतो लगे दमगा मुलाकात या शिवेदन ने पके बंचल क़िरातु द्वार क़िरात मुतवातिर दी मालिक यौमिद्दीन मालिक द दर दे क़यामत अल्लाह ताला दी दुनिया मालिक थे लेकिन आज तब तमाम ब्यामनी और छोड़ेर खलक दफे द खुदाई मुनकर दी मा युहलिकुना इल्ला दहर मुंगा को सिर्फ जमाना हला के खुदा कम दे रे आज तब टोल ब्या हुई अल्लाह ब तपूसु कुई चिनन दचा बादशाहिदा सोत पम गगन शिकोले कसनमी आयत के आंजा दम जनत तरफतुल ऐने जहां बरहम जनत लिमनिल मुल्कुल यौम नंदचा बादशाहिदा काल बगग नबी वला रब्बुल आलमीन जवाब और कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार लागा बादशाह दरजे द क़यामत इय्याका नअबुदु खास मुंगस्ता इबादत को असल के द नअबुदु का लेकिन इय्याका मुक़द्दम शु ज़कति तक़दीम मा हक़्क़ुहु अत-ताख़ीर युफीदु अल-हस्र वल इख्तिसास खुदा मुंगा खास करस्ता इबादत को डबल चानक मुंगा दलात और दमानात द उज़्ज़ा और द बुतानु और द नवर और द स्पोगमई और द स्तूरु और द वुनु और द दरियाबुनु इबादत न करो इय्याका नअबुदु हसर दे मुंगा खास कर सा बंदगी और इबादत करो इबादत गायत तज़ल्लुल तवई गायत आजिज़ी तवई मुज़म इबादत है द अल्लाह नमा सिवा बल का तब मुज़ न के रोजा में इबादत है द अल्लाह नमा सिवा बल का तब रोजा नहीं से
دغه رنګ حج دغه رنګ زکات دغه رنګ دعا به بل چا نه غواړي بابا نه به نه غواړي بابا لانکی ته دی زوی ورکړی ما تم زوی راکړه ډېر خلک راشي د قبر خزو نیسي او هغه وایي وړه دا بابا لګیا دی بیخومه دا ټول ناجایز او حرام دي پیغمبران چې پیغمبران دي هغه د رب نه غواړي بچي زکریا علیه السلام د بیبي مریم عبادت خانې ته ورغی اوږده قصه ده ورسره وکتل میوې دي او د هغه میوو موسم نو د اوړي میوې چې یو سړي سره په ژمي کې وي یا د ژمي میوې زکریا علیه السلام حیرانه شو نو ته انا لک هذا زکریا علیه السلام د بیبي مریم د ماسی خاوند دی د ماسی خاوند دی د بیبي مریم مور او د زکریا بیبي دا دواړه خویندې دي اوږده کیسه ده د دې مطلب هغې بیبي ته به د خوراک او د هر څه تنظیم کولو او هغه مور د مسجد اقصی د خدمت لپاره نه ده منلی چې ورغې ورسره عجیبه میوې دي وی انا لک هذا قالت بیبي ورته دا خو ما ته خدای رالیږي صاحب د کرامت وه بیبي مریم کرامت حق دی نو هنالک دعا زکریا ربه په دغه ځای کې زکریا لاسونه پورته کړه زکریا علیه السلام چې د خدای ذات په دې قادره دی چې بیبي مریم ته بې موسمه میوې ورکوي زه اګر چې بوډا یم او ښځه مې بوډۍ ده اولاد هم میوه د هغه ما ته راکولی شي په بوډاوالي کې په دغه وخت کې زړه راډک شو عرب وایي الحدیث بالحدیث یذکر خبرونه سړي ته خبره را یاده شي هغه وایي الله اکبر زما پروردګار بیبي مریم ته بې موسمه میوې ورکوي ټیک ده زما موسم د اولاد نه دی زما بیبي بلکل شنډه ده خدای خو په دې قادره دی که دغه وخت کې زړه راډک شو سمه دعا یې وکړه سم کاف ها عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم مني خدای اډوکې مې ډېر کمزوري د بوډا اډوکې بیا ډېر کمزوري معمولی دي کو خلاص خو بیا ماته وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا سر نه مې خو لمبو خطه سمانه ویښته تک سپین دي او ماته یو بچی راکړي یریسوني ویل الله تعالی سلوی ذات ته یکدم زیره ورکوي ورته الله تعالی زیره ورکو چې زه به زوی در کوم او د هغه نوم به یحیا وي او لم نجعل له من قبل سمیا د پیغمبران هم بچي الله نه غواړي باباګانو نه غواړي باباګانو خو خلکو ته د دین لاره ښیلې ده لیکن خلک په غلطه باندې چې کندانو روان دي دنیا کې ناکاره قوم عیسایان دي عیسایان ولې د دې د وجه نه به عیسی علیه السلام د خدای عدالت ته راوړاندې شي پیغمبر ډېر لوی شان دي لیکن د خدای عدالت ته چې راوړاندې شي نو خلک به وایي را د بم څه کړي نو که دلته کې د لوخار کچرۍ ته زموږ شیخ حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه څه کار دپاره لاړ شي خو یو پاکیده انسان خلک به څه وایي هلکه ملا صاحب راغلی وی مړه څه چل خو بې کړی که نه امیر خاصم د علماو دشمنانې مړه څه چل بې کړی که نه ته څه خبرې نو عدالت ته یو پاکیده انسان تلرم د خلکو پړونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي عیسی علیه السلام به د خلکو د وجې نه عدالت ته وړاندې شي الله تعالی به د تمامې دنیا په مخ کې تپوس وکړي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین تا خلکو ته ویلو چې زما د مور او زما عبادت کوئ الله عیسی علیه السلام وایي خدایه تا ته خو پته ده کله چې دومره ما خو ستا د توحید درس ورکولو فلما توفیتني کله چې تا د اسمانونو ته پوره پوره وخېږولم ژوندی دې وخېږولم كنت انت الرقیب علیهم تا ته پته ده ما ته څه پته ده چې خلکو څه کړي دي دغه رنګې دا تمام اولیاء الله به الله تعالی میدان محشر کې راوبلي پلانکې ولي راولئ هلکه دا تا خلکو ته ویلي چې راځئ د ما د قبر نه بچي غواړئ او ښځې غواړئ او دا کوئ اولیاء به وایي خدایه مونږ خو ستا وحدانیت بیان کړی مونږ څه خبر یو چې خلکو څه کولو کاکا صاحب ته چېرته تلي په دې لاره په خوړ کې ښځو باقاعده تا ته غټ غټ ډېرې جوړ کړي د شګو دقسې غټ پټ دی راته راکې بابا او خشته غونډې ګوري او هغه د چرړو نه تاو کړي نو د ونو سره دغسې اته غونډې دامن راته راکړه ولا کافي ګوري دومره بچي څه د باباګانو نه باقاعده اولاد غواړي دا ټول ناجایز دی ایاک نعبدو دعا به صرف د الله تبارک وتعالی نه غواړي واذا سالک عبادي عني فاني قریب الله نه به چې کوم سوال کړي بل څه نه بل وإياك نستعين خاص کر موږ تا نه مدد طلب کوو مدد ما فوق الاسباب د اسبابونه برنه شي ما تحت الاسباب مدد د بل نه غوښتی شي هلکه طالبه دا قلم دې لږ راکړه یاره لږ اوبه خو راته راکړه یاره دا شی خو راته راکړه دا ما تحت الاسباب دي
ما تحت الاسباب مدد دیو بل نسڑے طلب کئی یرا راضی لکار دے ما سر مدد کئی لیکن ما فوق الاسباب بچے ما تراکا صحت ما تراکا دا شیرا تراکا دا اللہ نما سوا بل کنا بسوال لکی اهدنا الصراط المستقیم خدای اوخے منتنے غلارا پروردگارا منتنے غلارا اوخے اور شاہ عبدالقادر عجیبہ مانا کئی اکثر مفسرین مانا کئی بتا ہم کو راسیدی بتا ہم کو لیکن شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ مسلوی اخقال کی دا قرآن مجید ترجمہ کری دا اور دہلی کی چپا کم جماعت کے بناستو کم کانی کا بیٹھڑا والی واگے کانی کے باقاعدہ دیش ہے وہ سلوی اخقال چیو سڑے کانی تا تکیاوی کانی کے دیش آگا کانی منگریدانو خندیران اوڑا لے چھ مسلمانان میں اخقل مشرانو محنت تا گوری سلوی اخقال کی ترجمہ کری دا دا سے ترجمہ دا مور دوی پا اردو کی بلچانہ دا کری کہ قرآن کے مرکب توصیفی دے نو باقاعدہ اردو کی دا مرکب توصیفی ترجمہ دا کہ مرکب اضافی دے دا غیر ترجمہ دا مدینہ کی شاہ عبدالقادر سے دا اہتنا مانا کئی چلا ہم کو راسیدی چلا ہم کو منگا بنے غلا ربانے بوزا منگا بنے غلا ربانے بوزا تصویلی شر تعدیب کی دا ہدایت امامین کے دا شاعرہ دا معتدلہ اختلاف تے چاہیا دا ہدایت مانا ہے قراءت تا طریقی دے او کنا دلالت موصلہ الالمطلوب دے دلالت موصلہ الالمطلوب دے لوی بحث تیل تکی شاہ عبدالقادر سے بدی مانا دلالت موصلہ الالمطلوب کئی چخدے منگا دلاسنا انیسا او مطلوب تمورا سوا یو طالب تانا تقوز کچھ دا کاکا سے بلا رکمالا تبورتے والا دا سے بورشی دلتے ہو پاٹک تے آگے پاٹک بانے ودا سے زینے کاکا سے تبورسی کھیریشی پدے دا کاکا سے بغالاشی گل ڈیرائی تا کھیریشی لاشی چشمائی تا اور چنے طالب دلا سونے سے مڑا رہا تھا اور سیدھے کاکا دا والا کاکا سے زیارت ہے کہ غلطی سوال اٹھ گئی تو بتا مانا نہ کہیں بتا ہم کو راسیدی بلکہ چلا ہم کو منگا پنے غلارا بانے بوزا منگا دلا سونا انہی سفر وردگارا اور نیل الاری تا منگا اور سوا نظر شاہ عبدالقادر ترجمہ پٹولو چتا چلا ہم کو راسیدی منگا پنے غلارا بانے بوزا صراط الذین دا بدل لے بدل پا حکم دا تقریر دا عامل کیوی اہدنا صراط الذین انعمت علیہم دا صراط الذین دا صراط المستقیم نا بدل لے اول بدل فی حکم تقریر العامل اہدنا صراط الذین انعمت علیہم اخی منتا اخی لا دا آغا کسانو چتا پہ انعام کردے دا آغا کسانو لار رہا تو انعامی بچا کردے قرآن کے بل ذکرہ دی دیتا وہی تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بل ذکرہ دی ومن یطیع اللہ والرسول قرآن کے بل ذکرہ دی ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا بل ذکرہ دی داغی تفسیر سے کم دنو غرانو سورہ نساء کی سویم نمبر آیت تے ہاں یو کم آبیا جزا یو کم آبیا آیت تے 69 نمبر آیت تے ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک تفسیر القرآن بالقرآن دیتا تفسیر القرآن بالقرآن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا بیا بدل لے نلار داغا کسانو چاگئی بانے غضب کڑا شوئے دے چاگئی یہود دی ولا الضالین او نلارا دا گمراہانو چے نصارا دی دا یہودو او دا نصارا او دا گمراہانو دا لارا نمگا خدای اوساتی دین رستو آمین ویل دا چکم دنو مسنون دی آمین فائل آمین یا امین دو قرآت دی امین بر وزن یمین مد منع کاتا امین لکا یمین آمین فائل اختلاف کا کرنا چاہے امین میں ملکی پذورہ ہے کروبہ بھی اختلافی مسئلہ لکا روایت تو کرا دی مد بها صوتہو نو دا مد بها صوتہو مانا ظواہر شوافع و حنابلہ کسی پذورے ہوئے لیکن بل راوی وی وخفض بها صوتہو آواز پہ روکڑے دا مد مانا دادا چپ دا حمزہ مد رکھ لو
وګد آمین ویلو آمین موږ د مد معنا دا کوو چې مد راخلو دغه دا په دوه قراتو باندې مروي ده آمین بر وزن فاعل امین بر وزن یمین وعلى كل حال سورہ فاتحہ ام الكتاب ده او مستقل یورت بد پریدا بحث کوم چې دا قران مجید تمام علوم دې کې څنګه موجود دي دا ډېر وګړه موضوع ده بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم داغي جواب ملاويږي چې ذلك الكتاب ليه غناره غواړي ليه غناره دا قران مجید ده ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران ليه غناره سړی ته کوم درو خي سورہ بقره وي سورہ بقره وي دا مدینه منوره کې نازل شوه سورت ته او دې کې 280 آیاتونه دي او صریح رکوګانی دي په ځواني موسی پارو باندې دا سورت مشتمل ده دا قران په تمامو سورتونو کې لوی سورت هغه چې څنګه سورہ بقره ده او په دې کې لوی آیت ده چې هغه ته آیت مداینه وایي چې تکړه حافظ په یو صاحب باندې نشي ویلې او په دې کې عظیم آیت الکرسی ده چې هغه سره په ځان باندې چوس کنه د اوس په قرات چا پیر شي سورہ بقره ډېر لوی فضیلت ده پیغمبر علیہ السلام به فرمایل اقرأ الزهراوین تاسو دا د سورتونو ډېر وایي مراد ته سورہ بقره او سورہ آل عمران ده فإنهما يأتيان يوم القيامة دا دوړه سورتونه به د قیامت پر باندې راشي كأنهما غمامتان لك وريد بي چا چې د دې تلاوت کړي پاغي باندې به باقاعده سورہ کړي الله تعالی به دغه اعمال ته په آخرت کې باقاعده شکلونه ورکړي شکل به ورته باقاعده ورکړي حافظ قرآن چې قرآن یاد کړی دی میدان محشر کې به نفسي وي او دغه حافظ په خوا کې به یو ښکلی ځوان راشي او د مشکو د عنبرو بوی به تېري او د دې حافظ ملا به مضبوطه کړي حافظ ورته ځوان اومې نه پېژني څوک فقد اعجبني حسنك ستا ښایست خو زه په تعجب کې وګرځولم څه ښکلي سترګې او خشتننګي او قد او قامت خدای درکړی دی او د مشکو د عنبرو بوی درنه دي او زه دې ونه پېژنم حافظ وایي نه ورته انا الذي اسهرت ليلك وازمات نهارك حافظ د خو هغه کتاب یې کړه چې پتا مې لوګي تندې تېرې کړې وي شپې مې در باندې شوګیره کړې وي حافظان د شپې نه وده کېږي چې کوم حافظ دي چې کدو یې هغه ودي کدو صاحب ودي حافظ چرې نه وده کېږي څو پورې چې هغه دوشي پارې ماسخوتن نمون نه پس تلاوت کړي تهجد ته پاسي تهجد کې دوشي پارې هغه ته بیا د دور ضرورت نه یو چکري حافظي چکري چې رمضان رانه دوشي سره راړه کوي او واوري بیا په بل راتيري په بل راتي بیا یې دې ته چکري حافظ وایي نو قرآن به ورته وایي چې ونه پېژنم انا الذي اسهرت ليلك دا کتاب چې پتا مې شپې شوګیره کړې وي یو ګوډي کې یو طالبو محمد کریم نوم یو د سروزیو او بیا د هنګو د خانانو په جماعت کې امامو ا د قصابانو جماعت کې ډېره بو نو قرآن مجید یادولو نه ما سلطان موږ به شوکو نو زموږ د دې شین په غاړه یو جماعت د شوی جماعت د محمود حسن دې کور کې هغه سره راغله دې کې غنټه شو دا هغه بدن سره امه یوړو نو سره په خو نو د سر وخته به هغه سره وتړل او بل سره به د شوی د خانګ سره وتړلو او دا غیلاندې او باقاعده ګرځېدو تلاوت وکړو نو کله انسان د خوب براغنو ورته به راخ یکدم بیا بګیو تاسو جمعات کې د ټولګو مولانا صاحب هغه سره د ثوابای باندې طالبانو سبق وي نو په ډب د پاسه بار خرانګي وي بالکل ډب ته الله کې شو آلته ځان ته ویلو کړو حالانکه لامبو نو ورتلا د دې یاري د وجنه کو د کېګم تک ډوبېګم هیڅ طالبان د بندر کوي په خوا کې دواړه په بندر کوي ته دا چې د خدای صاحب دار وي چې دې د وجنه ما ته خوب نه راځي نو طالبان د قرآن د یادولو لپاره څومره تکلیفونه برداشت کوي نو هلته ورته قرآن وایي چې شپې مې در باندې شروع کړې ما نه پېژنې واضمعت نهارک او تر دې نه به وګې تګې وي ډېر طالبان چا ورته ملګری ورته آوازو کې مړه ما ته دوه آیته پاتې څوک ور مې چې نه دي یاد کړي قسم د کټه کټه اوس الله هغې قرآن مجید یاد کړو سم ورته یادي هغه قرآن مجید به بیا د دې سړي شفاعت کوي نو حدیث کې راځي اقرأوا الزهراوین سورہ بقره او سورہ آل عمران ډېر وایي
لکه چې دا به د قیامت پر ورځ باندې پتا د پاسه پر سوره کوي او وریځې به وي. الف لام میم. په یو کور کې چې جنات دي د سوره بقره د هغې دپاره علاج دی. هغې کور کې سوره بقره وایا، د هغه د پیریانو تمام فتن و محنو نه به چې کوم دنه محفوظ دی. بل روایت کې راځي اقرأوا سورة البقره، سوره بقره وایي فإن أخذها برکة وترکها حسرة. د دې اخیستونکي برکت دی او پرېښودونکي به بیا افسوس چې کوم دنو کې. سوره بقره کې بلا قصې دي، سوره بقره کې بلا قصې دي. سر کې د مؤمنانو پنځه صفتونه خدای بیان کړل. متقین څوک دي؟ یؤمنون بالغیب. بیا د کافرانو ذکر راغی، بیا د منافقانو پنځه نښې بیان شوې. ومن الناس من یقول آمنا بالله وما هم بمؤمنین. بیا ورپسې د هغې نه وروستو الله تعالی تمام بندګانو ته عبادت حکم کوي. بیا د قرآن د اعجاز ذکر دی. وإن کنتم فی ریب مما نزلنا. بیا د فرایضو او د آدم علیه السلام قصه ده. بیا د بني اسرائیلو واقعات دي. ډېر لوی صورت دی. نو بلا کیسې پکې دي. د هاروت ماروت قصه او د ابراهیم علیه السلام مناظره د کافر بادشاه سره، او دارنګې د بني اسرائیلو الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف. بلا کیسې دي پکې. او د بقرې قسم پکې ده. نو دې ته تسمیة الکل باسم الجز. سوره بقره کې بلا سيزونه دي، لیکن هغې ته د جز نوم کې خود جز. سوره بقرې قسم پکې راغلي ده. بني اسرائیلو کې یو سړي خپل تره ووژلو، بوډاو ډېره دی خو ډومري ته د پیشو سایه ده. د ده دا جایداد به ما ته کله میلاوېږي، ظالم مړ کړو. او د هغه لاش یې یو سړي کور مخې ته وغورځولو او ساړه نه یې پې دعوه وکړه، ظالمه تا زما تره وژلی. هغه وی د خدای انصاف داره ستا تره سره زما څه تعلق نه، ورسره په کور کې شریک یم نه پوله پټي کې. زه لیونی یم چې ما بوډا وژلو، لیکن هغې سړي پې دعوه کوله چې ستا کور مخې ته د هغه لاش پروت دی. خبره موسی علیه السلام ته راغله. موسی علیه السلام د خدای دربار کې سوال وکړو. الله وی یو غوا دې حلاله کړي بس، او د هغې غوا څه حصه دې په مړي باندې ووایي، نو مړی به ژوندی شي، نو خپله به خپل قاتل وښیي. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، مړی به خپله ووایي. هغې چې مې ګویانې شروع کړې ځکه کار یې خو کړی و، کار یې کړی و، نو غوا به څنګه وي، کله به یې وړه به وي که زړه به وي، او رنګ به یې څنګه وي. اخر یو غوا هغې ذبحه کړو، د هغې حصه هغه مړي باندې وواله، مړی خدای ژوندی کړو. وی زه دې واره وجلم، دې وجلم زه. بیا خو سوال پیدا نه شولو، خپل قاتل یې چې کوم ځای وښیلو. یو طرف ته خو قاتل معلوم شو او د موسی علیه السلام معجزه خلکو ولیده، او بل طرف ته د یهودو په عقیده باندې قرآن چاړه راښکله چې دا غوا خو ستاسو د معبود مور نه، ځکه هغوی د ښي عبادت کړی، هلکه معبود هم څوک په چاړه حلالوي. د دې وجې نه سوره بقره اهم موضوع پکې د بقرې حلالول دي. د معبود په مور باندې چاړه وچلېده او حلاله شوه، نو معبود هم څوک حلالولی شي. نو دې ته وایي تسمیة الکل باسم الجزء الاعظم. مونږ چای څکو که نو زمونږ چایو کې پنځه شپږ اجزا وي. څوک پکې لاچي هم واچوي، بعضې خلک پکې خو د زعفران هم واچوي. عطا الله شاه بخاري مولانا ابوالکلام آزاد ته تللی، ابوالکلام آزاد به ډېر اعلی چای څکوي، قیمتي چای پخ کړي و. شاه صاحب هم عجیبه و. ابوالکلام ورته شاهجي چای څنګه دی؟ بہت بہترین ہے، لیکن ابوالکلام ہوئے لیکن ولې وی زعفران پکې نشته. یکدم ورته زعفران هم راواغېستل، وی ځان پکې واچو. نو چایو کې زمونږ چایو کې د پېښوریانو څلور اجزا وي: اوبه، چینی، پاڼه، پی، لیکن اصل شی پکې څه دی؟ ځکه چایو ته چای وایي. ابوالکلام آزاد به وایي میں چائے کو چائے کی خاطر سے پیتا ہوں، دودھ اور شکر کی خاطر سے نہیں پیتا. کیا خو سړی تش پی دي څکي، یا د اوبو یو کټوری دی دغسې وایي. نو اصل په چایو کې اعلی پاڼه ده. نو هغې څلورو واړو اجزاو ته مونږ نوم د چایو کې خو د چایو دې ته وایي تسمیه ده کل په اسم د هغه جز چې کوم جز قیمتي پکې. د په دې صورت کې بلا کې سستی، لیکن د بقرې واقع پکې ناشنا ده، ځکه چې د یهودو په عقیده باندې چړه راښکلې شوې ده. نو ځکه صورت ته سوره بقره وایي. دا مدینه منوره کې نازل شده صورت ده. الف لام میم الله اعلم بمراده. جمهور صحابه او محققین من المفسرین ټول وایي چې الله اعلم بمراده، الله تعالی د دې په معنا باندې چې کوم نه ښه پوهېږي. او بعضې وایي چې دې کې اشاره ده دې ته
اذا حمزه نه مراد اول، د لام نه مراد لازم او د من نه مراد مؤمن. اول لازم په مؤمن باندې ذالک الکتاب، دا نور خبرې پرېږده بچو ته انګریزي منګریزي مخه، اول ناول قرآن مجید ته مخامخ کا. اول لازم په مؤمن باندې ذالک الکتاب، یا حمزه نه مراد انا او د لام نه مراد الله او د میم نه مراد اعلم، انا الله اعلم. د دې معنا ما ته معلومه ده. په دې کې چې کوم دنو ګوتې مو وهل دا د متشابهاتو نه ده، دا د متشابهاتو نه ده. یا دا چې دا قرآن د الله تعالی د طرف نه د جبرائیل امین په ذریعه په محمد نازلېږي. الف نه مراد الله، لام نه مراد جبرائیل او د میم نه مراد محمد. څوک وایي الف لام میم د سورت نوم دی، د سورتونو نومونه دي. ذالک الکتاب، دا عظیم الشان کتاب دی. د ذالک اشاره بعید ته کېږي. دا قرآن چې رفیع المنزلت دی، دا کتاب دی لا ریب فیه، په دې کې د هېڅ قسمه نه شک نشته. کتاب په معنا د مکتوب سره دی. کتب یکتب کتبا و کتابا، په معنا د مکتوب سره دغه مکتوب. لا ریب فیه، په دې کې د هېڅ قسمه نه شک نشته. لا لنفي الجنس او ریبه نکره ده. د عربی قانون دی چې نکره د نفي په سیاق کې راشي هغې کې عمومي. په دې کتاب کې د هېڅ قسمه نه شک نشته. د دې لیږونکی الله، راړونکی جبرائیل امین، اخیستونکی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، په هېڅ زمان په هېڅ مکان کې په دې کتاب کې د ذرې نه ذره د کروڑم ایسا هغه هم چې کوم دنو پکې شک نشته. او ولې ځکه چې هدى للمتقین، دې متقیانو ته لاره وښیله. دا کتاب لا ریب فیه ځکه دی چې د متقیانو دپاره هادي دی او هغوی ته یې لاره وښیله. دا فیه کې معانقه ده، دا د ما قبل سره هم لګي د ما بعد سره. لا ریب فیه یا فیه هدى للمتقین، په دې کې هدایت ده لپاره د متقیانو. په دې باندې اعتراض دی چې قرآن مجید کې خو بل دی راځي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، که یی تاسو په شک کې مما نزلنا علی عبدنا، که تاسو معلومیږي شک خو پکې شته. الله تعالی وایي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، که یی تاسو په شک کې دلته وایي لا ریب فیه. دواړو آیتونو په منځ کې تعارض دی. دې کتاب کې د قسمه نه شک نشته، بیا ولې وایي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ؟ علما د هغې جواب کوي چې قرآن پاک محل د ریب نه دی. قرآن پاک محل د ریب نه دی، لیکن که چېرې ستاسو د قلوبو د زنګ د وجې نه، د خیرنوالي د وجې نه تاسو په دې کې څه ګورئ، دا ستاسو د زړه نقصان دی. لکه نور څومره روښانه دی، دومره روښانه دی که یو طالب ورته خپلې سترګې مخامخ کې نظر به ختم شي. د نور د رڼا وولټ دومره زیات دی چې ستا د سترګو انفعالي به هغه نشي جذب کولی. کله نه کله دې بلف باندې بجلي دا ډاز مات ښکته راپرېولي، دا بلف دی د 100 وولټ یا د 200 وولټ، او په دې باندې بجلي د ده د استعداد نه زیاته شو نو ټک مات شي ځان ته. نو د انسان په سترګو کې د هغې رڼا د راښکلو چې کوم وولټونه دي هغه دومره کمزوري دي که نور ته یو منټ خو ګوره نظر به دې بیاني. یو ځل نور تندر نیولی و، نو ملتان کې ورته بعضې بدقسمت وکتل. حالانکې طریقه دا ده چې نور تندر نیولی نو کټوري کې اوبه کېده، نو هغې کې بیا ګوره نو د هغه اشعه هغې اوبو کې فلټر شي، ستا نظر ته نقصان نه ورکوي. چرې به داسې نه ګورو، نو هغلې ونو کتل چې واقع دا تندر نیولی. اخبار کې راغله 7 تنه ړانده شو، 7 تنه. د نور هغه شعاګانې دومره زیاتې دي چې ستا د سترګو انعکاسي به هغه نشي ځان کې جذب کولی. نو نور خو تک سپین دی، لیکن که یو طالب شنې چشمې واچوي نور به ورته شین ښکاري، نو نور شین دی. نو دې وجې نه قرآن مجید محل د ریب نه دی، لیکن ستاسو زړونو کې چې کوم د کفر او د شرک هغه خیره موجود دی، د هغې د وجې نه پکې تاسو ته شک ښکاري. دا ستاسو د زړونو نقصان دی، نقصان دی قابل است وگرنا علی الدوام فیض سعادتش همه کس را برابر. د دې وجې نه قرآن مجید فی ذاته محل د ریب نه دی، لیکن تاسو په زړونو کې چې کوم خیرې میرې دي د هغې د وجې نه پکې درته څه ښکارېږي،
دا علاج مصطفاتو بصورت ابن مثلی هدى للمتقین دیکھ ہدایت کا نپارا دا متقیانو للمتقین کلام دا نفع نپارا دے دا قرآن دا نفع چا واغشتا متقیانو واغشتا المتقی من یتقی نفسه عما نهى الله عنه من المتقی المتقی متقی غدے من یتقی نفسه چدے خپل ځان بچ کئی عما نهى الله عنه دا خبرونه چدا کوم خبرونه الله تعالی منع فرمایلی دا دې باب وقا یقین دا دربه غربونه وقا یقین امنا د محفوظ ساتلو ساسو د کتاب ته دواړو کانټو ته په عربی کې وقایه وای وقایه دا کتاب د شریدونه بچ کئی افغانان ورته وداري وای زما کتاب ته وداري ولګاوه نو وقایه معنا بچ کون کشه نو متقی هغه ته وای چې د منهیات نظام بچ کئی هدى للمتقین کم کسان چې ځان بچ کئی د شرک نه او د جرائم او د گناهونو نه دی کتاب متقیان چې کوم درو پیدا کړ هدى للمتقین دا دلیل دی لا ریب فیه داودا دا کتاب لا ریب فیه ده ولی لا ریب فیه ده هدى للمتقین ځکه متقیان پیدا کړ ا اعتراض دی چې سمانه متقیان کو څه پوری هدایت نشته مونږ وایو چې دې متقیان پیدا کړی دي دې کتاب متقیان پیدا کړی دي او دا د قبیله د دې قول نه ده چې بوډۍ خدا الاره تیرې ده او یو سړی وی ای دایا شیر دی ای جوانا دی ابای دتم پای ورکړی دی رضای مورم دا ای دایا شیر دی دا دل مې تاسو ته پیسې کی یو زمانہ کې ته پیسې کړی دی ای باندې کله دا ډیر رامیان دي ایک باندې اعتراض کوي مسلمانانو هر ملک کې لګیا دی چاړي او ای اهدنا الصراط المستقيم خدای مونږ ته نه راځي هندو مذهب کې نه غلاره او سپورې تاسو په غلطه ملک کې لګیا دی جړا کوي اهدنا الصراط المستقيم خدای مونږ ته نه غلاره او خیر راځي هندو مذهب کې نه غلاره ده موږ هندوانو توایو چې دلته امر د ثبات لپاره دی خدای په دغه نه غلاره مونږ ټیک کې اره غلاره باندې مونږ ټینګ کې پروردګارا چرته د دین دی خو خوانو شو نو دا کتاب لاره به فی ذکر متقین پیدا کړی دي نو دا د قبیله ای دایا شیر دی ای جوار شاولی الله سے وای چې دا د هدل للمتقین ته از قبیله ای دایا شیر دی ای جوار دی ابي دي ځوان ته پي سمانه اوس خنو ور کوي جو زمانہ کې ور کړی دي نو قرآنی هدایات او د متقینو یو لوی جماعت تیار کړی اصلاح اليهود د يهود اصلاح فی ضمن علم المناظره او د مؤمنانو لپاره پکې احکام ضروری دي يهوديانو با مخکې دعاګانې وختي يهوديان د یمنو خ ای په یمن کې د عربو د لاسونو ډبولو خوړل نو په تورات کې لیکلي دي چې نبی آخر الزمان برازي نبی آخر الزمان دغه يهود یمن نړالو مدینه منوره کې ډیر شول ځکه مشرانو ورته ویل چې د نبی آخر الزمان مسکن به مدینه ګرځي نو د دې لپاره ډیرو خدای نبی آخر الزمان راولي چې موږ ورسره ملګری شو او د خپل دشمن نه بدل والو دعا به کوله حاکم او مستدرک کې دا روایت نقل کړی دی وی اللهم انا نسأل منك بحق احمد النبي الامي الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في اخر الزمان وكتابه الذي تنزل على آخر ما ينزل ان تنصرنا على اعدائنا خدای نبی آخر زمان خراولی کړ چې موږ هغه سره ملګری شو او د خپل دشمن نه بدل والو يهوديانو با د پیغمبر علیه السلام دراتلو لپاره دعاګانې غوښتي یو يهودي تقریر کولو چې د نبی آخر الزمان دراتلو زمانه نږدې ده نو د مدینې یو وړوکی بچي ورته وایي چې باباجي څومره نږدې ده دې بچی چې ته ځوانۍ ته ورسې ته به یې ووینې قدرتي هغه بچی ځوان شو او رسول الله مبارک راغی هغه یهودي چې کومې نښې بیان کړې وې هغه ټولې رسول الله مبارک کې موجودې وي دغه هلک ورغی وي بابا رښتیا دې ویلي خبرې د زکاڼي کرښې وي دا چې د پیغمبر کومې نښې خیر وې خو راغلی ده که نه نه هغه دا نه دی انکار یې شروع کړو د هغه شنې سترګې به یې او داسې به یې او داسې صفت ورته ټول بدل کړو الله تعالی په خپله وایي وکانو من قبل
यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही पैगंबर ओ पेजंदनो पे दागे ने इनकार को तो कुरान बलग सूरह बकरा की यहूदियानो ता दावत वर कई पदी किताब ईमान राड़े और रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन मने वली चिददी किताब न खजाना च मुत्तक़ीन ने पैदा कर जादू वो है जो सर चढ़ के बोले उर्दू वही जादू वो है जो सर चढ़ के बोले जो सड़े हुई से जादूगर मां सर सड़ दे अलग असर उगोरा मोहम्मद सड़े वाला दे सीधा तडब गुर्दम ड्रम अगर आप तो आखिदा जादू दे दिल करे पिचू को अगाल तक सर दलान दे प्रयोग इधर आबाशत कि खुद भी बोयत न के अत्तार भी बोयत अतर ही तो वही पला हाँ दे के अलग दातर बुईला दिवे चिलाड़ शुल दुकान पस्ता दुकान हाँ दे के अलग दातर बुईला दिवे चिलाड़ शुल दुकान पस्ता दुकान हाँ दे के अलग दातर बुईला दिवे चिलाड़ शुल दुकान पस्ता दुकान हाँ दे के अलग दातर बुईला दिवे चिलाड़ शुल दुकान पस्ता दुकान हाँ दे के अलग दातर बुईला दिवे चिलाड़ शुल दुकान पस्ता दुकान हाँ दे के अलग दातर बुईला दिवे चिलाड़ शुल दुकान पस्ता दुकान हाँ